أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. نانی درس کې إن شاء الله العزيز سورة مائدة پارا نمبر 6 رکو نمبر 3 اور 4 آیات نمبر 19-20 دو آیاتونه ویلې کېږي چې د 19 سره به رکو نمبر 3 چې دی نو هغه پوره شي او 20 سره به رکو نمبر 4 چې دی نو هغه شروع شي. اوس دې نه مخکې هم چې دی نو هغه اهل کتابو تذکره وه. دې آیت کې هم د اهل کتابو چې دی نو د هغوی تذکره چلیږي. الله جل جلاله ورته په طور د احسان سره چې دی نو هغه وایي یا اهل الکتاب قد جاءکم رسولنا، اهل کتابو یقینا چې دی نو هغه راغلی دی تاسو ته زمونږ رسول پیغمبر. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې دی نو هغه د دې متعلق نقل کړی وی دی شان نزول دا ولو چې حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه، حضرت سعد رضی الله تعالی عنه، دغه شان چې دی نو هغه وهب رضی الله تعالی عنه د حضراتو چې دی نو هغه یهودو څخه کسان د هغوی ته ویلو وی چې ګوره دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې دی نو هغه راغلی دی او دې نه مخکې به تاسو چې دی نو هغه موږ ته د دغه پیغمبر صفتونه بیانولو، د هغې پیغمبر تذکره به مو کوله. اوس دا پیغمبر راغلی دی نو تاسو په دغه پیغمبر باندې ایمان ولې نه راوړئ؟ ایمان پرې راوړئ. نو دوی به ورته وایي چې نه نو هغه دا پیغمبر باندې موږ ایمان نه راوړو، موږ چې کم پیغمبر ویلی شوی دی نو هغه دا نه دی. نو الله جل جلاله دا آیات په دې باندې نازل کړو. الله پاک وی دا خو تاسو باندې د الله جل جلاله انعام او احسان دی، ځکه چې تاسو د انبیاء علیهم السلام د سلسلې سره اشنا او عدد وی. بیا ډیره زمانه چې دی نو د حضور علیه السلام د راتلو پورې ډیره زمانه د انبیاء علیهم السلام سلسله نه وه. اوس دوباره بیا الله احسان وکړو دغه پیغمبر یې درته راولېږلو، نو دې پیغمبر باندې ایمان راوړئ، دا به ستاسو دپاره چې دی نو هغه څه وي ذریعه د نجات وي. نو الله وی تاسو ته چې نو هغه رالو پیغمبر رسولنا زمونږ رسول یبینو چې بیان کې لکم تاسو ته علی فترتین د فترت د بندش نه وروسته من الرسل د پیغمبرانو د راتللو نه. اوس فترت چې نو هغه څه ته ویلی کېږي؟ نو فترت لغت کې ویلی کېږي سست کېدو ته، بند کېدو ته، انقطاع منع کېدلو ته. دې ټولو ته چې نو هغه عربی کې فترت ویلی کېږي. نو فترت من چې دی نو هغه رالو تاسو ته پیغمبر علی فترة من الرسل وروسته چې دی نو هغه د زمانه پیغمبرانو د راتللو نه. دغه شانت ویلی کېږي فترت د دوو پیغمبرانو په منځ کې چې کومه زمانه نو دغه زمانې کې چې دی نو هغې ته فترت ویلی کېږي. بیا چې دی نو هغه د حضرت موسی علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام دې زمانه کې تقریبا 1700 سال چې دی نو هغه تیر شوي دي. نو په دغه زمانه کې نو هغه 1000 پیغمبران صرف په بني اسرائیلو کې چې نو هغه راغلي دي. نور چې دی نه اخوا سوره پیغمبران ول هغه چې نو نور ول دې یاد یعقوب علیه السلام نه والا د عیسی علیه السلام پورې. نو په دې دورانیه کې تقریبا 4000 انبیاء علیهم السلام چې نو دا صرف په بني اسرائیلو کې راغلي دي، نه علاوه چې نو هغه به نور سوره پیغمبران نور قومونو کې راغلي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د حضرت عیسی علیه السلام په منځ کې په دې دوران کې چې نو هغه بیا پیغمبران نه دي راغلي. بعضې حضرات چې نو هغه مفسرینو 4 پیغمبران چې نو هغه ذکر کړي دي. 3 چې نو هغه سورة یاسین کې چې کم تذکره د هغې ده، او یو د هغې نه علاوه بل پیغمبر دی خالد بن سنان رضی الله چې نو خالد بن سنان علیه السلام. خو حضرات چې نو هغه لیکلي د معرف القرآن کې
علامه بغوی رحمه الله چې دی نو هغه په حواله سره هغه وایي چې خالد بن سینان علیه السلام دا پیغمبر چې دی نو هغه د الله پیغمبر دی راغلی دی خو د زمانه چې دی نو هغه نه ده معلومه چې د عیسی علیه السلام نه وروسته راغلی دی او که د عیسی علیه السلام نه چې دی نو هغه مخکې راغلی دی دې د امراونه کې پیغمبر نه راغلی دی نه مخکې راغلی هر چې سورت یاسین کې د کم دریو چې دی نو هغه تذکره ده چې مونږ چې نو هغه دوه پیغمبران چې نو هغه راولېږل فازلزنا بثالث بیا د هغې نه وروسته مونږ ورسره درېیم چې دی نو هغه نو دغه ځای کې د رسول نه مراد چې دی نو هغه قاصد دی د پیغمبر چې دی نو هغه نائب دی نو د حضرت عیسی علیه السلام او د نبی علیه السلام چې نو هغه په منځ کې د راجح قول مطابق چې دی نو هغه پیغمبر نشتی اوس دا زمانه چې دی نو هغه څومره وه نو دې زمانه متعلق چې نو هغه یو د حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې کم امام بخاری رحمه الله چې نو هغه نقل کړی دی هغه وایي چې د حضور علیه السلام او د حضرت عیسی علیه السلام په منځ کې کومه انقطاع د وحی چې کومه زمانه وه چې پیغمبر پکې نه و وایي دا زمانه چې نو هغه 600 سنه دا 600 کاله چې دی نو هغه ولو دویم قول چې نو هغه پکې دا دی وایي دا زمانه چې نو هغه 560 سال وه دریم قول چې دی نو هغه پکې دا دی چې دا چې دی نو هغه 569 سال و او څلورم قول چې دی نو هغه پکې دا دی چې دا زمانه چې دی نو هغه 571 سال و نو دې زمانه کې چې نو هغه د عیسی علیه السلام نه والا د حضور علیه السلام دې زمانه ته چې نو هغه د فترت زمانه ویل کېږي دغه فترت زمانه کې چې نو هغه پیغمبر نو الله وی د ستاسو باندې خدای احسان وشو چې دور زمانه تاسو د وحی د اسماني وحی علوم برکاتو نه محروم وای الله رب العزت دغه پیغمبر درکو د هغه اسماني علم د اسماني وحی برکاتو نه چې نو مالامال کړی نو چې دغه د الله دومره لوی احسان رالو نو دا اومنئ په ځای دی چې تاسو انکار کوئ سره د دې دا پیغمبر تاسو پیژنئ هم څنګه چې مخکې تیر شوي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دی دا پیغمبر داسې پیژني لکه څنګه چې خپل اولاد پیژني نو د دې وجه نه الله رب العزت دغه فترت د زمانې نه وروسته تاسو ته دا پیغمبر رالو بیا دې ځکه حضرات چې نو هغه مفسرینو یو مسله بله څېړلې ده هغې دا د وایي چې نو آیا د فترت د زمانې چې کم کسان ولو نو دا کسان به چې نو هغه جنتیان وي او که دا کسان به چې نو هغه جهنمیان وي نو دې متعلق چې نو هغه دوړلې دي خو جمهور علما هغوی دا خبره کوي وایي چې په دې زمانې کې د فترت په زمانې کې کم کسان چې دی نو هغه ملت ابراهیمی مطابق یا چې دی نو هغه د عیسی علیه السلام یا د موسی علیه السلام د دین موافق چلیدل او شرک پکې نه و دا ولا شرط دی چې اعمال کفریه اعمال شرکی چې دی نو هغه نه دی اختیار کړي نو د دې په حق قوي امید دا چې الله پاک به دا کسان چې دی نو هغه وبخي لکه څنګه مثال په تور کې عبدالمطلب صاحب چې دی نو هغه مشهور او معروف واقعه سورت قریش کې چې نو هغه د سورت فیل کې چې نو هغه راځي دا هغه نو خپل ابرهان خپل سل او خان واستل راغل او سلمان او خان چې نو د بیت الله په شریف په چوکاټ باندې چې نو هغه قربان کړل نو دا غوی د الله په ذات یقین او چې الله پاک به د دې دفاع او حفاظت چې نو هغه کوي نو جمهور قول نه چې د فترت د زمانه چې کم کسان دي نو چې شرک نه اختیار کړي الله سره شریک نه جوړ کړي نو دغه کسانو متعلق چې نو جمهور دا وایي چې دا کسان به الله پاک د ذات نه امید دي چې الله پاک به په خپل رحم سره وبخي بهرحال نو الله وی ای اهل کتاب یقینا تاسو راغله زما چې هغه پیغمبر او رسته چې هغه بندش د پیغمبرانو نه د بندش د وحینه ان تقولوا دا چې تاسو بیا سباله دا خبره نه کوئ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چې مونږ ته خو څوک راون کې مونږ ته چې څوک زیر ورکون کې نه راغلی فقط جاءکم بشیر و نذیر نو دا پیغمبر تاسو رالو چې هغه زیر ورکون کې و نظیر او يرون کی څوک چې مني دا غویل نو د جنت بشارت ورکي څوک چې نه مني یاغي یری والله على كل شيء قدير الله په هر شی باندې نو هغه قادر دی نو په دې هم الله پاک قادر دی چې په در پیچ نو هغه پیغمبران راولي لکه څنګه چې د بنی اسرائیل په زمانه کې کېدل په در پیچ نو هغه هر بستې ته هر علاقې ته هر قبیلې ته جدا جدا پیغمبر براتلو په دې هم الله قادر دی چې د پیغمبرانو سلسله چې د هغه منقطع بند کی سو وخت پر او په دې هم قادر دی الله پاک چې د پیغمبرانو سلسله چې د هغه د همیشه د پر ختم هم کی او دا درې واړه کارونه چې هغه الله پاک وکړلو نو ځکه والله علی کل شیء قدیر
و اذ قال موسی لقومه یا قوم نو دا چې نو هغه دا را روان رکو دې کې بیا مستقل چې نو هغه یو دوه درې واقع چې نو هغه ان شاء الله هغه به وي خدای یو آیات نو هغه د لک سمون جدا خوري نو دی وجه نه دا یو آیات نو دا به دې سره ټچ کوایو الله جل جلاله کله چې ویل موسی علیه السلام خپل قوم ته چې ای زما قوم بنی اسرائیل اذکروا نعمت الله علیکم یاد کړئ د الله پاک نعمتونه احسانات چې کومې پتا سو باندې کړی دي اوس د الله رب العزت څومره احسانات ولو نهمه سپاره کې هم دي اولنې سورۃ بقره کې هم ولو الله اذ نجیناکم من آل فرعون من نجات درکو یسومونکم سوء العذاب سخت عذابونه کې به مبتلا کول دا شان چې دینو هغه نو استاسو جنو زامن یذبحون ابناءکم ويستحيون نساءکم الکان به دلالول جنکې به جنینو هغه به پرې خودلې و اذ فرقناکم بكم البحر مونږ ستاسو د پاره دریاب چې نو هغه وچودلو دریاب مو کولاو کړلو پای کې مې د لار چې نو هغه درکوي و اغرقنا فرعون مونږ چې نو اغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون دا نعمت مې د لوکو دشمن مې د لاک کو ستاسو چې نو هغه د نخ مخې د وړاندې بیا دې نور نعمتونه الله پاک وي وظللنا علیکم الغمام د وریځو سورې مې د باندې وکړو من سلوامي چې نو هغه مې د باندې نازل کړلو دسه ډیر شي چې نو هغه نعمتونه نو ځکه موسی علیه السلام خپل قوم ته د خدای دغه نعمتونه چې نو هغه یاد کړي الله د سره نعمت وکي نو د الله د نعمت په مقابله کې د الله تابعداري پکار ده نه دا چې الله پاک د باندې نعمت وکړو احسان مو د باندې وکړو اوس دغه نعمت او احسان بدله ته د الله پاک په نافرمانی کې ورکړي دسه چې هغه نه د پکار دغه بنی اسرائیل خو کې تاسو ګورئ نن سبا په مونږ کې هم دی مولا الله پاک چې نو هغه را باندې رحم وکي مال درلا کې احسان را باندې وکي زویر الله کې زویر الله کې بیا دغه خپل نوکری وشي دغه چې نو هغه پیسې وګټي نو بیا مونږ دغه د رښتې غم وکړو چې رښتې غم وکړو نو بیا را شکته ودیږي په هغه رشته باندې هغه خرافات هغه ناجایز هغه جنانو هغه الله والله رسول ناجایز کو هغه خپکو داسې هغه ډول سنگار هغه ډبامي هغه قصې و چې خلکو له خوب جنانو هغه حرام کو حالن کې ایزای مسلم چې نو هغه حرام ده مونږ ټول کو خو دغه غلط کار کېږي نو هغه باندې هیڅوک سنوي تاسو به دا خبره شای چې هغه ډیره پیری اوریدلی چې ما ته خو اکثر کسان تاسو کوي مفتي صاحب زمونږ هغه جماعت کې چې هغه مولوی صاحب په لوډ سپیکر باندې درس کوي نو په لوډ سپیکر باندې درس صحیح دی ځکه څوک چې نو هغه په باتروم کې څوک چې نو هغه ډوډۍ خوري څوک د کور کار کوي د دې مسلې چې هغه دنیا خلک تاسو کوي خو د دې چرته چا تاسو ونه کو چې مفتي صاحب زمونږ د خپل زمونږ د رشتہ دار زماده خوري ترز و ماماز و الی اخره دوی په واده کې دا دوره کله په سر راغستي دوره محلي په سر راغستي دا جایز ده د دې وسوک تاسو نه کوي ولې دې موږ ټول خوشحالي کو او دغه ته نه دي صحیح دا هغه په خپل ځبانه د خنه دي علماء چې نو هغه نه هم منع فرمایله لوډ سپیکر باندې سره عام درس کول چې خلک ورته وګ دګ دي ګناه دی پکې دا غي زونه هم چې حق جایز دی خو چې څنګه دغه د پوس کو دي څه خدام وکي کنه الله احسان د باندې وکړو خدای د لجنانو هغه د حیثیت درکو د الله د حیثیت دا مقصد نه چې تو الله خپکه او بیا یاد ساتي ګوره په دې کې د 100 کې جنانو هغه 90% مونږ د خلق کوي کړی دي ولی چې کم یو سړی په ناجایز طریقه د سجانو هغه واده کوي دا دغه شان چې هغه د قصې او دا کوي مونږ له دعوت را کې مونږ په یو منډه روان یو الان کې مونږ ته پته ولګېده چې په دې کې خرافات وشول دې کې جنو هغه دا کارونه وشول دسې غلې لتل دا ګناه دی دا نه دی پکارو اوس کم دا مونږ ته پته ولګي هغه باوجود سو کوئی خپل مې سو کوئی یار مې سو کوئی دوست مې سو چې هغه خپل رشتہ داری مې وسره نه د دې ټولو کې مونږ ته د الله او د الله محبت چې هغه مقدم دی اوس چې کله دې سو کړنو ولې دا خلق کوي شولو خو مونږ دا غوي ټول دعوتونه بیا د هغه باوجود چې هغه قبول کو اوس چې دغه مونږ نه قبلولې په خپل دې سړی ته احساس شو چیرې دا دوره ما تاوان وکړو خلک نه راځي نو ساولې ته نه راغلي بل به ولې ته نه راغلي بل به چې ولې ته نه راغلي د ورته چې راځو څنګه درشم تابع کې الله د الله پیغمبر ناراضه کو الله د الله پیغمبر زینو هغه فقها لیکلي دي چې ته بنازرېږي دغه غلط نه هغه بنا خوري دی وجنه سو در عالم نه تو خپنه شي مبارک الله بدر بیا به خلک په خپل کټار شي نو مونږ هغه ټول په منډو نو الله دی باو کې بارل نو الله پیغمبر موسی علیه السلام بنی اسرائیل ته هم د قوي
الله د باندې احسانات کړي دغه احساناتو چې نو هغه په خپل ځان باندې دا یاد کړي الله نه فرمانی باندې مزي دغه احساناتو خو فائدہ دار چې تاسو اوس د الله په پیغمبر ایمان راوړی اذ جعل فيكم انبیاء الله رب العزت تاسو کې چې نو هغه پیغمبران جوړ کول ډیر شي پیغمبران څنګه چې اوس مخکې مونږ وي وجعلكم ملوکا الله د بادشاہي چې نو هغه در کول بادشاہان د به کې جوړ کول که موسی یوسف علیه السلام بادشاہ هم دی پیغمبر هم دی موسی علیه السلام داود علیه السلام بادشاہ هم دی پیغمبر هم دی سلیمان علیه السلام بادشاہ هم دی پیغمبر چې نو هغه هم دی الله بوله ورکون او زم چې نو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قول نه بن اسرائیل کې به د چا چې نو هغه کور ولو خپل کور به واده به ولو دغه شانته سورلی به و یو خادم به هغه ته بادشاہ ویل کېدو لکه اوس مونږ چې نو هغه هم امام بغوی رحمت الله علیه چې نو هغه یو حدیث ذکر کړی دی بلا سند معلوم نه بهرحال خو هغه یو روایت چې نو هغه ذکر کړی آسه یو کسره هغه چې مونږ فقرا اجزانان هغه ورته چې نو الیس لک امراه ولستا چې نو هغه کور والا نشته وی ول نه کور والا خو مشته وستا چې نو هغه خادم نشته وی ول نه خادم خو مشته وستا چې نو دا بس ورلی نشته وی دا خو مشته بس ته کنه ته خو بادشاہي بادشاہ ته هم خادم ته هم خادم شته بادشاہ هم خزه استام شته بادشاہ سلام چې نو هغه د رهن سند پر زه استام شته خبره ختم نو الله موږ په کې دغه وجالکم ملوکا بادشاہان مو جوړ کړی وای ارسړې مې خود مختار چې نو هغه جوړ کړو واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین الله ما چې نو هغه تاسو ته درکړو هغه چې بل چاله چې نو عالمو کې نور کړی بعضی خصوصي نعمتونه چې نو هغه څنګه مونږ لاول کې وینو بنی اسرائیل سره چې نو هغه جزئی فضیلت د داغوي الله پاک ول ور کړو الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم بشکر راغلی تاسو رسولنا زمونږ پیغمبر یبین چې بیانوي لکم تاسو ته علی فترة وروسته د بندش من الرسل د پیغمبرانو دراتللو ان تقولو چې دا تاسو اونوای ما جاءنا چې نو راغلی موږ ته من بشیر څوک زیر ورکون کې ولا نذیر او نه يرون کې فقد جاءکم پس بشک راغلی تاسو ته بشیر زیر ورکون کې و نذیر او يرون کې والله الله پاک علی کل شیء په هر شی باندې قادر دی و اذ قال موسی او هر کله چې اویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ازما قوم اذكروا نعمت الله یاد کړئ احسان د الله تعالی علیکم په خپل ځان باندې اذ جعل فیکم کله چې هغه جوړ کول تاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم ملوکا او جوړ کړل تاسو بادشاہان خود مختاره واتاکم او در کړل تاسو ته ما هغه نعمتونه لم یؤتی چې نو ورکړي احدن یو کس من العالمین د جهان والنا یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم بتاقین سراغن دی تاسو ته رسولنا زمون پیغمبر یبینو چې بیانوي لکم تاسو تعالی فترة نورست د بندش من الرسل د پیغمبرانو دراتللونه ان تقولو چې دا چې تاسو ونوای ما جاءنا چې نو راغله مونږ ته من بشیر سوک زیر ورکون کې ولا نذیر او نه يرون کې فقد جاءکم پس راغله تاسو ته بشیر زیر ورکون کې و نذیر او يرون کې والله الله پاک کلا کل شیء په هر شی باندې قادر دی و اذ قال موسی او هر کله چې اویل موسی علیہ السلام لقومه خپل قوم ته یا قوم ای زما قوم اذکروا نعمت الله یاد کړئ نعمت احسان د الله تعالی علیکم په خپل ځان اذا جعل فیکم هر کله چې پیدا کړل تاسو کې انبیاء پیغمبران وجعلکم او جوړ کړل تاسو ملوکن خود مختاره و اتاکم او در کړل تاسو ته ما اغسا نعمتنا لم یؤتی احدا چې دی ورکړي یو کس من العالمین د عالم والنا